حسن حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت دی نو هغه خو د تمام اهل سنت والجماعت د ټولو مسلمانانو په نسبت باندې متفق دی د هغوی شان د هغوی مناقب چې کوم دی په ټول تمام سیاسي ستو کې د هغوی مناقب راغلي دي یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسین او حسن طه نبی صلی الله علیه وسلم د خپل سینې مبارک سره ولګول او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم انی احبهما فاحبهما یا الله زه د دې دوه سره محبت کوم نو یا الله ته هم د دې سره محبت وکړه او بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من احبهما فقد احبني څوک چې د دې دوه سره محبت کوي نو هغه په حقیقت کې زما سره محبت وکړو ومن ابغضهما فقد ابغضني او څوک چې د دې دوه سره بغض ساتي نو هغه چې کوم نه زما سره بغض ساتو دین علاوه نبی صلی الله علیه وسلم د حسن حسین رضی الله عنه په باره کې فرمایي چې د دې په باره کې چا تپوس وکړو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هما ریحانه من الدنیا چې دا خو زما د دنیا ګلابونه دي څنګه چې د ګلاب نه سړی خوشبويي حاصلوي د ګلاب د وجې نه د سړي طبیعت ته سکون خوشبویۍ نه سکون میلاویږي دغسې د حسن حسین رضی الله عنه د وجې نه سکون ماته میلاویږي بل روایت د ترمذي کې راځي چې الحسن والحسین هما ریحانه من الدنیا چې حسن حسین رضی الله عنهما دا خو زما د دنیا ګلابونه دي او ګڼ فضایل چې کوم نه په دې باب کې راغلي دي خو صرف دا خبره ده چې داسې فضیلت د یو صحابي بیانول چې د نورو صحابو په هغې کې تنقیص راشي د نورو صحابو کمې په هغې کې راشي د نورو صحابو چې کوم دی ګستاخي په هغې کې راشي نو داسې فضیلت ګورې په اسلام کې منع دی بلکې د صحابه کرامو ګستاخي به نه کوو صحابه کرامو ته به مونږ اوچت ګورو رسول الله رب العزت په قرآن کې فرمایي سورې فتح کې چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم بېشک چې د الله رسول دی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم او هر چې صحابه کرامو دوی خو د کافرانو په خلاف باندې سخو او په خپل منځ کې ډېر د نرم مزاج والو قرآن په دې آیت کې چې کوم نه خود تفصیل سره د صحابه کرامو فضیلت بیان شوی دی خو یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې د دې نه منع فرمایلی ده چې څوک د صحابو ګستاخي کوي هغه په اصل کې حقیقت کې دا خلک چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو ګستاخي کوي دا د اسلام دشمنان دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو دشمنان نه دا د ټولو مسلمانانو دشمنان دي بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم دشمنان دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تسبوا اصحاب محمد اے خلکو تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو پسې بد مه وایئ ولې فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمره چې د هغوی د یو ساعت عمل ستاسو د ټول عمر چې کوم دی د عمل نه بهتر دی او دغه رنګې ګڼ روایات چې کوم دی د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابو په باره کې راغلي دي نو د یو صحابي یا د یو چا فضیلت په داسې طریقه باندې بیانول چې د نورو صحابو تنقیص پکې راشي دا بالکل په شریعت کې ناروا او ناجایز دي